یا رسول الله دا دوه کسان دا زړور هم دي دا طاقتور هم دي دا لیډران هم دي موږ د دې نه ډېر په تکلیف کې رسول الله صلی الله علیه وسلم لاس اوچتای او دعا غواړي یا الله په دې دواړو عمرانو کې یو عمر له اسلام باندې قوت ورکړي یو ته پکې اسلام نصیب کی چې اسلام ته قوت ملاوي شي بل رز پدارو دعا کې د کفار او د مشرکین او د ابو جهل او تبا او شیبا او دا رنګ نور منافقین او مشرکین ټول راجم دي او خپل کې میټینګ او مشوره کوي او مشوره په دې بنیاد وا چې خلک بی دینه کیږي د رسول الله دین ته چې څوک داخليدل دې ته به دا بی دینه شو د پلار نیکه دین پرې هودو د دې په خپل کې ناشتي چې دا یو کس دی چې نوم محمد دی صلی الله علیه وسلم او د قریش خاندان لري چې هغه کولم نشو چونکه خاندان دا په عربو کې اوچت خاندان د قریش بنو هاشم دو خاندان هم غټه سوکو سترتیبو کو رو نوی کسان راضی او د ملګری کېږي نو ترتیب پکار دي چې مخنیوي پکار دی عمر رضی الله تعالی عنہ په دغه وخت کې د 20 کالو په عمر کې دی وی دا کار په ما باندې پرېږدي یو کس دینا تاسو له درځي تاسو لا د یو کس دینا نه درځي تورې راو باسلا وی زم رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې درسو پورې من اعوذ بالله چې د رسول الله سر مبارک نه دراول راځم بلا کفار مشرکین خپل ډېر خوشاله شو ولې هغه وی موږ په حمله نشو کولای خاندان یې غاټه دوی تاسو ته یریږي هر زما ته پرېږدي عمر رضی الله تعالی عنہ را روان شو تو اور سره دا پلار کې یو صحابي بخیلا ورغه ابو نعیم چې پوهه شو چې دغه غوسه او چرته روان دي وی عمر چرته دی ګورنه پلان کې چې د نوې دین راولې لري مخالک د زمون د دین دا اړي زما دغه سر قلمو ما هغه ته عمر نشي کولای عمر دا کار دا تنشي کولای اوري اوچت خاندان دی تاسو په جواب ورکړي وینا زما ډېر سره غوته نشي کولای وتوی عمر د چا د قتل پسې چې تروالي د کمرانا د ملکول پسې تروالي اگر الله خوستا کوړه دند شوی دا اگر الله د ایمان خوستا په خاندان کې دند شوی دا وې دا سوای ورشه خور او فی د ایمان راوړي نو دا غوسه خو اسیم وو هغه سره نور مو غوسه شو پلار روان دی چې کله دې التکی ورسېدو خور او اوخه چې د قران مجید تلاوت وکاو قاری راغلو حضرت کعب رضی الله تعالی عنہ هغه تلاوت کو کونډې د ور اچولې دا د پور را باندې کوي او یې عمر اپوې چې دا په مرور راغی اوس وسکیږي قاری ته وي تسکا وي تپښه د एकदम رادن نشو ته وي سمولستو او فوري طور د خور په مخ باندې یو سپېړه ورکوي چې د هغه سپېړې د وجه د سترګو ویره روانېږي وته وي سمولستو تاسو مرته بی دینه شوي تاسو ایمان خپل دین پر خود دی او نوی دین مو قبول کړی دی تاریخ لیکي هغه د عمر خور وا چې څنګه دی غیرتی وو څنګه چې دی غوسانا کو هم هغه شانتي خور وا او خور ورته وی عمر لاست آزاد چې سکینو کزوستا خور یما ما ایمان قبول کړی دی چې تاسو کول غواړئ وکا و چې د خپل خور مخ ته وکتیدل او په مخ باندې وینه راځي او هغه جاړي زړه نرم شو ته خور ما ته وای تاسو څلستو ته نه وای ما ته وای تاسو څلستو زه هم دغه دین قبول غواړم مال راکې او ته اتنا فاکي لومبه په وصل کې داګه نه پس په کوتي ورلې لومبه په وصل کو چې څنګه وصل کو قاری حضرت کعب رضی الله تعالی عنہ را پاسې دغه پټو وای عمر مبارک شه و یاد ساته د چا د قتل پسې چې تر اوته اوسو هغه سړی بیګا ستاره پر لاس چې کړو هغه دعا وکړه هغه انسان ستاره پر دعا وړي او ته هغه قتل پسې ګرځي او شی وی یا الله ته اسلام نصیب او هغه دعا ستاسو په حق کې قبول شوی دا وبره رسول الله صلی الله علیه وسلم مکه کې ناشته او د اوه او خور او عمر رضی الله تعالی عنہ قاری ورانه رسول الله علیه وسلم
پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته مخکې خبر راغی چې عمر را روان دی او د عمر رضی الله تعالی عنہ د اسلام نه مخکې مروبو او دبدبه او خلک به یریدل. صحابه یا رسول الله سبا کو عمر راضي اسنه چې پتا سو حمله وکي. پیغمبر علیه السلام وی نه مکوي. عمر راغله کو په خیال لاغله وی هر کله بوته وایو او کو په بد خیال لاغله وی داغه په تور براغه نصرو. عمر رضی الله تعالی عنہ چې څنګه راښکارا شو صحابه سره دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ولاړ دي، صحابه کرام ټول ولاړ دي او خوشاله وو. عمر رضی الله تعالی عنہ چې څنګه نږدې شو رسول الله د دې نه ونیسو د ګریوان یې ونیسو. عمر وایا کنه په کم خیال لاغله، عمر وایا په کم خیال لاغله. رسول الله ته فرمایي رسول الله ایمان په خیال لاغله ما کلمه توا اسلام کې داخلي غبا. پیغمبر علیہ السلام په کلمه وینا اسلام کې داخل شو. رستو ته څوک تاسو کې عمر حالت کې څنګه وو و چې کله د رسول الله لاس زما ګریوان ته راورسېدو وی زما د بدن د هر ځای نه چې د خوله ووتېدله ولې د پیغمبري لاس او پیغمبري طاقت اسلام ته چې داخل شو چې څنګه کلمه د لا اله الا الله وی صحابه په یو ټیم باندې ټول الله اکبر او انتهایی خوشاله شو په اسلام باندې. هغه طرف ته په دارالندوه کې مشرکین ابو جهل او عتبه او شیبه ټول ناس دي او چاپېره ګوري چې اوس به عمر راښکاره شي او موږ چې څه پسې لېږلی د ښکار پسې د هغه نعوذ بالله د هغه سر به راړي او هغه طرف ته ښکاري په خپله ښکار شوی د ایمان دولت ورته الله نصیب کړو. چې کله ورته د ایمان دولت نصیب شو نو رسول الله ته وایي یا رسول الله دا تاسو پټ پټ منځونه کوئ دا ولې دا تا چې کوم دین راوړی دا ما چې کومه کلمه وویله وایم یا الله یو دی شریک نشته دا حق دی که نه حق دی. رسول الله ته فرمایي عمره دا حق دی بل الله یو دی بل خدای نشته موږ حق دین راوړی دی و چې حق مو راوړی دی پټوئ ولې بیا ولې پټ پټ منځونه کوئ بیا ایمان ولې پټ چې د ښکاره کوئ نه پټې ساتئ. په هغه موقع باندې خلک ناست دي په تبه او عمر بن الخطاب دی را روان دی او توره ورسره ده او چې د خانه کعبې خوا ته راورسېد نو تورې راوباسله دا خلک په انتظار دي او هغوی ته هغه توره داسې وپړکوله وایي که څوک مې نه پېژني نو عمر یم پته وی وایي که څوک مې نه پېژنئ نو زه عمر یم او عمر نن علی الاعلان دا بیان کوي چې عمر اسلام قبول عمر اسلام قبول کو د چا چې مټو کې زور او چا کې طاقت وي نو هغه را میدان ته شي. بیا د هغه مخې له څوک پلی شو ابو جهل نو خلکو ته وی کښېنئ غوسه کېدی اوس وروسته به ورسره ګورو ایمان یې راوړه خو چې ایمان یې راوړه صحابه فرمایي د عمر رضی الله تعالی عنه ایمان راوړل صحابو ته چې د اسلام ته قوت میلاو شو صحابو کې را بیدار شو ښکاره منځونه شروع کړو او بیا چې کله هجرت کو مدینه منورې ته مدینه ته چې هجرت کو شل صحابه کرام ځان سره بوتل لرانکه صحابو پټ هجرت کو یریدل با کفار بو تلاری نیولې کفار به تکلیف ورکو او دې ولګېده شل صحابه کرام د ځان سره بوتل او بیا د خانه کعبې ته ودرېده او توره ورسره ده وایي څوک شته عمر نن کلاو طواف کوي او د هغې نه پس مدینې منورې ته روان دی که څوک یې مخې له راځئ هېڅوک مخې له نه الله اسلام ته د عمر رضی الله تعالی عنه په وجه طاقت نصیب کو